إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. زما دین اسلام ډیرو عزتمندو قدرمندو مسلمانانو ورونو او ډیرو عفتناک او پاک دامنو خویندو میندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د سورة البقره 33 آیتونه مبارکه د هغې لفظي ترجمه او د هغې تفسیر او وضاحت دا مخکې درسونو کې منګه بیان کړی و. د الله رب العالمین په فضل و توفیق سره نن انشاءالله د سورة البقره آیت نمبر 34 40 نمبر آیت مبارک او 15 آیت مبارکه د لفظي ترجمه او د دې ضروري وضاحت او تفسیر انشاءالله بیانو. نو اوله کې تاسو لفظي ترجمه ته متوجه شئ. وَإِذْ قُلْنَا او کله چې وویل منګه، الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ قُلْنَا او کله چې وویل منګه للملائکة ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکئ آدم علیه السلام ته. پس سجدو نو دې ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. ابا انکار وکړو واستکبره او ځان لوی وګڼو. واستکبره لوی نو خو ځان لوی وګڼو. وکان من الکافرین او د کافرانو نه. وقلنا الله وی اویل منگا یا آدم اے آدم اسکن اسیگا انت تا و زوجک و بیبستا الجنت فجنت کی تا استا بیبی اسیگی پا جنت کی. وکلا منها رغدن او خوراک کوي د دینه پراخه حیث شئتما کمزه کې چې خوښی ستاسو د دواړو چې کمزه کې خوښی نو هلته خوراک کوئ. ولا تقربا هذه الشجره او منیزدې کېږئ دې ونې ته فتکونا نو شئ به تاسو من الظالمین د زیاتي کوونکو نه زیاتی به وکړئ. دا خو د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه. اوس راځو د دې وضاحت طرف ته. هر کله چې آدم علیه السلام د ټولو څیزونو نومونه بیان کړ او د آدم علیه السلام فضیلت دا ملائکو ته ثابت شو، ښکاره شو، نو الله رب العالمین حکم وکړو ملائکو ته چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکئ. نو په دې سجده کې دوه مقاصدو. یو پدې کې داو چې د آدم علیه السلام تعظیم پکې راشي، اکرام پکې راشي، هغه فضیلت د علم پکې راغی. او دویم دا دی چې دا یو قسم له د ملائکو عذر هم پکې و. هغه خبره
کومه چې د آدم علیه السلام په باره کې کړې وه چې ته سله په دې ځمکه کې یو داسې انسان پیدا کړې چې هغه به شرونه کوي، فسادونه به کوي، جنګ جګړې به کوي، وینې به تویوي. او ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، موږ ستا صفات بیانو، حمد و ثنا وایو، ستا د ذات پاکي بیانو. نو د دغې خبرې به پکې یو قسم له عذر هم راشي، خبره ټیک نه وه که نه. الله رب العالمین ورته وفرمایل چې زه پوهېږم په هغې چې تاسو نه پوهېږئ، په دې کې خو به انبیایي، په دې کې به صلحای، په دې کې به شهدای، په دوی کې به ډېرو غټو قربانو والا خلک، واړه واړه ماشومان یې قرآن په یادو یاد کړی، سینه کې قرآن پروت، په سونو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یادي. دې کې داسې خلک دی چې د مال قربانۍ به ورکوي، د بدن به ورکوي، د وخت به ورکوي، صلاحیتونه به دین دپاره لګوي او په هغې کې انتهایي مخلصي. په دې کې بیا د دې کلماتو وضاحت طرف ته راځو. نو وإذ قلنا کې صیغه د جمع راوړه د پاره د تعظیم، ځکه دلته سجده آدم علیه السلام ته شوې ده او دا په ظاهر کې تعظیم د غیر الله ښکاري. نو الله رب العالمین صیغه د جمع راوړه چې چېرته ستا د زړه نه تعظیم او عظمت د الله رب العالمین ونه وځي، ځکه دغه الله رب العالمین دا حکم کړی دی. نو وإذ قلنا دا جمع چې صیغه چې راوړي دا په عربۍ کې د تعظیم دپاره حکم خو الله رب العالمین کړی و، هغه وحده لا شریک ذات دی، یو دی، شریک ورسره نشته. خو دا په دې عربۍ کې او زموږ په پښتو کې هم دی چې تعظیم دپاره خلک داسې نه وایي چې تا دا کار کړی، وایي تاسو دا کار کړی، یا وایي منګه کلام داسې ښایسته کلام پیش کوي، نو وایي منګه داسې ویلي وو، منګه داسې کړي وو. نو د دې دپاره دا کلام راوړی شي. للملائکتې دین مراد ټول ملائک دي. سوره صاد 73 نمبر آیت مبارکه کې به راشي. الله رب العالمین فرمایي فسجد الملائکة كلهم اجمعون، نو ملائکو سجده وکړه ټولو په یو ځای باندې، په جمع باندې سجده وکړه. اوس دلته دا سوال راځي چې د آدم علیه السلام ته ملائکو دا سجده کړې ده، نو مخلوق ته څنګه سجده کیږي؟ دا یو مشهور سوال دی، په دې ځای کې خلک یې کوي. زموږ ذهن کې خدا ده چې سجده صرف الله رب العالمین ته ده. نو دلته آدم علیه السلام ته چې سجده شوې ده، نو د دې علمای کرامو د مفسرینو ډېر جوابونه کړي، آسان تی وایو چې تاسو پې پوه شئ. اول نمبر دا دی او دا هم ښایسته جواب دی، وایي دا سجده الله ته وه، ملائکو الله رب العالمین ته سجده کړې ده، ځکه حکم د الله دی، خو په طرف د آدم علیه السلام وه. لکه څنګه چې منګه الله رب العالمین ته سجده کو خو په طرف د بیت الله یې کو، نو بیت الله خو هم د کاڼو نه جوړ دی. اکثر خلک دا اعتراض هم کوي چې منګه بوتانو ته سجدې لګو، نو تاسو چې بیت الله ته سجده لګوئ نو هغه خو هم د کاڼو نه جوړ دی، یو کوټه ده. نو د هغې جواب دا دی چې دا موږ ته الله رب العالمین حکم کړی دی چې په طرف د بیت الله، نور سجده زموږ الله ته ده. که الله مخکې ویلي چې بیت المقدس ته سجده لګوئ، نو مسلمانانو صحابه بیت المقدس ته لګولي، چې ویل بیت الله ته کوي نو بیت الله ته سجدې لګول شروع کړل. او که الله موږ ته یو بل حکم کړی وی موږ به هلته کولی، موږ د الله د حکم تابع یو. نو دویم پکې وایي دا دی چې وسجودو شکرا، تاسو د شکر یو سجده ولګوئ لاجل خلق آدم، چې الله رب العالمین انسانان پیدا کړل. او دریمه پکې وایي دا ده چې دا معروفه سجده نه وه چې سړی پرېوځي او په ځمکه باندې سر کیدي، بلکې صرف انحنا وه. انحنا معنی چې سر لږ راټیټ کی، او دا په هغه شریعت کې جایز وه. شریعتونه بدلیږي را بدلیږي، خو دین د ټولو یو دی. ان الدین عند الله الاسلام. البته شریعتونه چې کوم دي نو هغه بدلیږي را بدلیږي، او زمونږ شریعت د دې نه منع کړې ده. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، و یا رسول الله اینحنی بعضنا لبعض؟ قال الله، وی د الله پیغمبره آیا په من کې بعضو ته راټیټېدی شي چې سر داسې راښکته کي او راټیټ شي ورته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نه، راټیټېدل زموږ په شریعت کې نشته. لاس ښکلول شته، لاس ښکل که د یو عالم دا لاس یې راوچت کا، یا دا دی چې تندی ښکل کا، دا شته دی.
خو دا راټیټېدل چې سر ورته راښکته کړي په سینه باندې لاس یې ښودی نو ګوره دا نشته دې نه منع راغلې ده. څلورم په دې کې جواب دا دی وایي دا معروفه سجده و سجدة التحیه د سلام سجده و په طریقه د تعظیم او د عبادت سجده نه وه لیکن د الله رب العالمین په امر باندې شوې وه او زمونږ په دین کې دا هم حرامه ده. تعظیم سجدې زمونږ په دین او په شریعت کې نشته. معاذ ابن جبل رضی الله عنه یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل وایي د حیره علاقه ده وایي زه دلته تللی ومه او وایي هلته مې ولیدل چې خپلو مشرانو ته سجدې لګولې. حیره یو علاقه ده. معاذ ابن جبل رضی الله عنه وایي زه دغه علاقې ته تللی ومه وایي چې ما ولیدل نو هغه خلک خپلو مشرانو ته سجدې لګوي نو وایي ما په زړه کې وویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر لایق دی د دې چې موږ ورته سجده وکړو. دا څه مشران دي؟ مشر خو هغه دی چې د الله پیغمبر دی نو که سجده یي او دا تعظیم په دې کې ډېرې نو موږ به هغه ته سجدې لګو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد له. وایي خبر راکه معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته وایي که چرته ته زما په قبر باندې تیریږې نو زما قبر ته به سجده ولګې؟ قال لا. معاذ ابن جبل رضی الله عنه ورته فرمایي وایي نه قبر ته خو سجدې نه لګو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فلا تفعلوا بیا داسې مه کوئ لو كنت آمرا احدا ان یسجد لاحد. وایي که چرته ما حکم کولی یو تن ته چې ته یو بل چاته سجده وکړه معنی که سجده بل چاته جایز وی لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن. وی ما به زنانو ته امر کړی وی چې سجدې وکړي خپلو خاوندانو ته لما جعل الله لهم علیهن من الحق د هغه حقوقو د وجې نه چې الله رب العالمین د دې خاوندانو په دې زنانو باندې مقرر کړي دي. دومره ډېر حق دی دومره ډېر. پیغمبر علیه السلام فرمایي که سجده کول مخلوق کې چاته جایز وی نو د ښځو ته به ویلی شوي وی چې خاوندانو ته سجدې وکړي. نو په ښځو باندې د خاوندانو ګوره ډېر حق دی ډېر لوی حق دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي جهنم کې مې زنانه ډېرې ولیدې وایي د الله پیغمبره دا ولې نو وتکفرن العشیر دا زنانه د خاوندانو ناشکري کوي که نه نافرماني کوي کله ورته ځان خفه کي کله خبرې نه کوي ولې ډیمانډونه کوي که نه دا شی راوړه او دا راوړه او داسې چل وکه او دا وکه او هغې د هغې نه رامنع کوي دا خو قمقلي عقل یې دومره نه رسي. نو دا خاون ورله الله داسې پیدا کړی قوي عقل والا چې دا ورله رهنمایي کوي د نقصان د ځای نه بچ شي نقصان ورته ونه رسي نه مال ته نه بدن ته نه عزت ته د دې هر څه نه هغه ساتي. نو دې وجې نه ورته الله حکم کړی چې د خاوند تابع وی. د دې وجې نه یو زنانه که د کور نه بهر ووته د خاوند د اجازت نه بغیر نو د الله لعنت هم پې دی د ملایکو هم پې دی او د ټول مخلوق لعنت دی. او د دغه زنانه چې خاوند ته خفه دی نو نه مونځ قبلیږي نه روژه او عبادت هم نه قبلیږي. او هغه زنانه چې هغه د مونځ نه وروستو خپل خاوند ته دعا ونه کړي دا مونځ یې پوره کامل نه دی. هر مونځ کې به خپل خاوند ته دعا کوي ځکه شپه ورځ ورله هغه منډې وایي چالی وایي خو دوی لی وایي نو ډېر حق دی. حدیث کې راځي که چېرته یو زنانه روټۍ پخوي او خاوند یې ورته آواز وکړي وایي روټۍ دې وسوځي ځکه د خاوند تاوان به وشي خو خاوند له به ځان رارسوي. نو بهرحال دومره حق دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي که چېرته سجده کول د الله نه علاوه مخلوق کې بل چاته جایز وی نو دې ښځو ته به ما حکم کړی وی چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجدې ولګئ. بهرحال په دې کې خو ډېر جوابونه مخې ته رالل خو صحیح خبره پکې دا ده چې دا سجده آدم علیه السلام ته د الله رب العالمین حکم و او موږ د الله رب العالمین د حکم تابع یو. لکه دې ځای کې لږ سوچ وکئ موږ د الله د حکم څنګه تابع یو. یوه زنانه د ماهواري بیماري ورته راله نو بس په دې ټیم کې د الله حکم دا دی چې مونځ به نه کوي به دا زنانه به مونځ نه کوي. مونځ څومره یو لوی عبادت دی خو الله وایي نه بیا کوي نو نه بیا کوي. موږ د الله د حکم تابع یو. روژه به نه نیسي نو بس نه بیا نیسي د مونځ قضا به هم نه راوړي خو د روژې دومره ده چې وروسته بیا قضا راوړي. درېیمه دا ده چې کله پې دا بیماري راله د قرآن تلاوت به نه کوي دې باندې پابندي شو. څلورمه دا ده چې په دې حالت کې به جومات ته نه ځي
خوا به زنانه جومات ته تللی دی بیماری حالت کې جومات ته نشي ننوتی نو دا پابندیانې دي کنه. په سفر کې موږ ته وایي چې نیم مونځ به کوئ بس موږ نیم کوو 4 رکاته فرض 2 رکاته وکړو. په جنګ کې ګوره د پلار قتلول چې دي دا څومره عظیمه ګناه ده. قتل هسې عامه ګناه ده خو که چا پلار ووجو دا بیا ډېره غټه ګناه ده. خو په جنګ کې د الله حکم کړی د وجلو. دغه رنګې په ذوالحجه کې چې کله د ذوالحجې دا میاشت شروع شي نو په هغې کې موږ ته د شریعت حکم دا دی چې نوکان به نه کټ کوئ د بدن نه به ویښته نه کټ کوئ. نو بس موږ په هغې باندې عمل کوو نوکان پرېږدو. اوس نوکان کټ کولو حکم راغلی عامو حالاتو کې خو هلته الله رب العالمین د طرف او د الله د پیغمبر د طرفه موږ ته څه هدایت دي چې نوکان مه کټ کوئ. د عرفې روژه کې څومره ثواب دی خو چې په میدان عرفات کې کم حاجیان دي نو هغوی به د عرفې روژه نه نیسي. بس نه به یې نیسي چې هغوی ته د نه نیولو حکم نو چې کم حکم الله رب العالمین موږ ته کړی نو موږ به د هغه حکم تابع یو. نو بهرحال په دې ځای کې دا معلومه شوه چې د ملایکو سجده آدم علیه السلام ته د الله رب العالمین اطاعت او بندگی وه د الله رب العالمین حکم منلو او دویم پکې تعظیم د آدم علیه السلام تکریم او تعظیم پکې د آدم علیه السلام دا پکې پروت. خو زمونږ په شریعت کې سر ټیټول دا نشته ځکه دا امت وی غوره امت دی نو دی به خالص د الله رب العالمین بندگی کوي چاته به ټیټېږي نه قبرونو ته به هم راښکته کېږي نه قبرونو ته به سر په ځمکه نه ږدي. دغه رنګې چې یو کس ډېر عزتمند دی او ته یې ډېر تعظیم کې نو لاس یې راواله او ښکلې که په تندي باندې ښکل که غیږ کې راونیسه خو سر راښکته کول او راټیټېدل دا به نه کې. بهرحال للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. نو ابلیس دا د ابلاس نه ماخوذ دی نا امیدی ته وی او د ذکر قرآن کریم کې 11 کرته راغلی د ابلیس. دا د شیطانانو د پیریانو پلار دی. جانن جان هم دته ویلی شوی دی. په سوریانی ژبه کې د نومو عزازیل او په عبرانی کې حارسو. دا علامه قرطبی رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنه نه نقل کړي دي. نو د نوم حارسو یا عزازیلو خو چې کله نافرمانی وکړه نو نوم هم بدل شو ابلیس او صورت هم بدل شو. او ابلیس نوم ورته وایي ځکه ورکړی شو چې دا د لقب دی لقب یو صفت دی د الله رب العالمین د رحمت نه امیده شوی دی. اوس دې ځای کې یو سوال راځي چې دا ابلیس د ملایکو نه دی او که نه دا ځان له یو جنس دی جدا دی. نو په دې کې د ابن مسعود رضی الله عنه حسن بصری رحمه الله د ابن زید رحمه الله نورم ګڼ دي هغوی وایي چې د ابلیس جنس جدا دی دا د ملایکو نه دی. نو په دې باندې اولنی دلیل چې پیش کوي هغه دا دی وایي د ابلیس اولاد او نسل دا شته او د ملائکو توالد او تناسل چې دی دا نشته. ملائک چې دی په هغې کې دا نشته چې دی بچی دی او دی اولاد دی او دی قام دی او دی قبیله ده دا په ملائکو کې نشته. او په شیطان چې دی ابلیس نو په دې کې دا شته لکه سورة الاعراف کې راځي انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم. انه یقینا دا ابلیس یراکم اینی تاسو هو دی په خپله وقبیله او د قبیله نو پته ولګېده د داسې ځای نه میني چې تاسو یې نه یې په خطرناکه مورچه کې درته را ظالم ناست هغه میني او تاسو یې نه نو دا دشمن بیا ډېر زیات خطرناک نو د دې دشمن نه بچاو په څه باندې راځي نو د هغې طریقه موږ ته شریعت ښودلې ده چې اعوذ بالله ډېره ډېره وایه وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. چې کلم تا ته وسوسې راځي او دا شیطان دې په زړه باندې حملې کوي نو ته اعوذ بالله وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایه رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون دا وایه. نو په دې باندې به دی چې ته به د هغه د حملو نه بچ کېږي او دا مخکې موږ د دې تذکره تفصیلي کړې وه. مختلفې طریقې شریعت موږ ته ښیي چې کله د غوسه راله غوسه نو دام د شیطان د طرف نه او دا د اور نه وی پیدا دی خلقه من النار لکه وروستو راځي. نو دی په دغه ټیم کې
شریعت سوی چې یو خو اعوذ بالله ووایه، حدیث کې راغلی، او دویم لاړ شه خپل حالت بدل کو او اودس وکړه. چې اودس دې وکړو نو دا اثر د شیطان چې دا ختم شي. نو دا د چې د قبیله شته. دویم سورة الکهف 50 نمبر آیت کې راځي 50 الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. الله رب العالمین فرمایي کله چې ویل موږ ملایکو ته سجده وکړه یا آدم علیه السلام نو دې ټولو سجده وکړه مګر ابلیس ونه کړه. ابلیس څوک دی؟ نو کان من الجن، دا د پیریانو نه دی. ففسق عن امر ربه، نافرمانی وکړه د حکم د خپل رب. نو الله رب العالمین فرمایي افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی، نو آیا تاسو د ابلیس او د ذریت او اولاد زمانه علاوه د دین هم دوستان جوړ کړي؟ خبره منئ، د دوی په دوکو کې راځئ، دا خو سر ګمراه کوي که نه سرکشه کوي په معصیت او په ګناه کې مخته کوي. او وهم لکم عدون، الله وایي دا خو ستاسو دشمنان دي، دا خو ډېر دشمنان دي. او بئس للظالمین بدلا، ظالمان په بدل کې دا شیطان اخلي والله فریدي، نو دا ډېر بد کار کوي. نو یو خو په دې باندې دا دلیل دی چې دا د ملائکو د جنس نه دی. ولې؟ ځکه د اولاد شته دی، دې کې توالد او تناسل شته دی. دویم دلیل پیدا دی چې ابلیس د اور نه پیدا دی او ملائک د نور او د نور نه پیدا دی. نو ابلیس دا د اور نه پیدا دی او ملائک د نور نه، نو دا جدا جدا شو کنه. لکه دا حدیث د مسلم کې راغلی روایت دی د عایشه رضی الله عنها. دریم دلیل په دې باندې دا دی چې ملائک د الله رب العالمین هیڅ قسمه خلاف نه کوي، نافرمانی نه کوي، په هغې کې معصیت او ګناه نشته، ټول تابع دي د الله د حکم. او ابلیس خو دلته خلاف کړی که نه، انکار یې کړی دی، تکبر یې کړی دی، نو پته لګي چې دا جنس جدا دی. برحال بیا بعضې علما وایي چې دا د ملائکو د جنس نه دی، او د هغې په څه باندې دلیل نیسي؟ هغوی وایي چې الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، الله وی کله چې موږ حکم وکړو ملائکو ته چې سجده وکړي، نو په سجدو ټولو سجده وکړه ملائکو الا ابلیس. ابلیس ونه کړه، نو دا ابلیس هم د ملائکو نه، حکم خو ملائکو ته شوی و. نو هغوی دې ځای کې دا وایي چې حکم ملائکو ته شوی و. یو خبره دا ده، نو دې ځای کې دا خبره زده که چې حکم دلته ذکر دی چې ملائکو ته شوی و، بل ځای کې راځي د شیطان ته هم حکم شوی و چې سجده وکړه. لکه سورة الاعراف کې به دا راشي، الله رب العالمین شیطان ته وایي ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ته څه شي منع کړی وې چې تا سجده ونه کړه کله چېرته ما حکم وکړو. نو دلته پته لګي شیطان ته هم حکم کړی بیل د ابلیس ته. نو دغه خبره خو اواره شو. دویم دا دی هغوی وایي چې دا مستثنا راغلی ده، نو دلته د استثنا ته کتلی دي چې د ابلیس استثنا شوی د ملائکو د جماعت نه. خدا یاد که چې دا ضروری نه ده چې دی د هغوی د جنس نمی، بلکې استثنا په دوه قسمه ده، یو مستثنا متصله ده او بل مستثنا منفصله ده، منقطعه ورته وایي. مستثنا متصله دې ته وایي چې مستثنا د مستثنا منه د جنس نه یي، او مستثنا منقطعه دې ته وایي چې مستثنا د مستثنا منه د جنس نه نه یي. لکه ته ووایه چې جاء القوم الا زیدن، خلق رالل خو زید رانغی، نو دا مستثنا متصله شو، دا زید دی قوم کې داخل لی. خو که ته ووایې چې خلق قوم راغی خو خر پکې رانغی، نو خر خو د هغوی د جنس نه دی که نه، چې هغوی د جنس نه جدا دی. دا خو پکې خیر یوه علمي غونته کې خبره و، عوام خلق به په دې نه پوهېږي چې مستثنا څه ته وایي او متصله او منفصله. نو خیر دی عوام دی دغه نور درې څلور جوابونه یاد کړي، دا یو پکې که داسې څوک پوهېږي. بعضې طلبا ناسي دا درس اوري، نو د یو نیم خبره پکې داسې کو، بلکې ډېر موږ ته خبر راغلی دی چې ډېرې زموږ خویندې داسې دي چې هغوی مدارسو کې سبق وایي او دریم او څلورم او پنځمه درجه کې هغوی وایي چې موږ هم دې ترجمې ته کینو، په دې باندې انتهایي مطمئنه دي او خوشحاله دي.
نو دا یو نیم خبره پکې راشي نو دا د هغوی دپاره شوه که ابا واستکبره ابا معنی انکار یې وکړو خو دا انکار یې د توحید د وجې نه نه و بلکې دا پکې تکبر راغلی و شیطان په دې پویه و چې الله رب العالمین داسې ذات دی چې یو ذات دی خو دا په ده کې تکبر راغلی و لکه وروسته وایي واستکبره کله کله انسان یو حکم نه مني لکه دا انکار د ده راغی د شیطان نو دا حکم کله کله ځکه نه مني چې د ادب لحاظ کوي نو وی الادب فوق الامر داسې می او الامر فوق الادب می کله کله لکه یو شاګرد دی استاد ورته وایي راځه زما خواته کښېنه نو دی راشي د استاد خواته کښېني نو د ده امر یې ومنو هغه ادب یې ونه کو الامر فوق الادب شو د استاد هغه خبره یې ومنله نو امر یې ومنو او کم چې ادب خو دا و چې دی لاندې ناست وی نو به دا امر د ادب د پاسه شو دلته او کله کله الادب فوق الامري چې یو کس ادب کوي استاد ورته وایي کښېنه وایي نه درځم اوس دی چې دا نه درځم وایي دا د څه وجې نه وایي دا ادب کوي نو دا یو ښه خوی دی ښایسته خصلت دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیه په موقع باندې سهیل چې کله راغی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره لیکل کوي نو چې پیغمبر علیه السلام په هغې کې ولیکل چې محمد رسول الله نو هغه وویل چې دا رسول الله به تې وران کړي ځکه چې موږ کله دا ومنله چې ته د الله رسول یې نو بیا خو جګړه ختمه شوه انشاءالله سیرت کې به د هغې تفصیل موږ بیانو نو پیغمبر علیه السلام علی رضی الله عنه ته وایي چې محمد ابن عبدالله ولیک نو علی رضی الله عنه ورته وایي د الله پیغمبره زه یې نه ورانم ما ته پته چې ته د الله پیغمبر یې څنګه زه رسول الله وران کړم پیغمبر علیه السلام نو دا هلته څه شی دی هلته الادب فوق الامر راغی د پیغمبر علیه السلام د حکم خبره نه مني ولې ادب دی که نه هلته د ادب خیال یې وساتو خیر دی که خبره ونه منی شي پای پیغمبر علیه السلام به خوشحاله شوی وي چې دومره تابعدار خلک دی دومره با ادبه خلک نو دا دواړه خبرې راځي نو دلته چې ده دا انکار کړی دی نو دا یې په کومه درجه کې کړی دی نو الله رب العالمین فرمایي واستکبره دی بې ادبه مو دا نه چې انکار یې د ادب د وجې نه کوه ادب نه و دا بې ادبه و کله کله بعضې شاګردان یې بې ادبه د استاد خبره نه مني د بې ادبۍ د وجې نه اوس که د ادب د وجې نه مني نو دا خو بیا ښه خوی دی خو دا ابلیس چې و نو دکې تکبر راغلی و نو بې ادب هم دی او انکار هم کاو او بل دا کار کاو چې خپل عقل یې د الله رب العالمین د حکم مقابله کې استعمال کو سی ویلیو وی خلقتنی من نار وخلقته من طین زه دې د اور نه پیدا کړی یم او دی دې د خټې نه پیدا کړی دی نو زه خو د ده نه غوره یم محمد ابن سیرین رحمه الله وی اول من قاس فی مقابلة النس ابلیسو اولنی قیاس چې په مقابله د نس کې کړی دی نو ابلیس کړی په من قاس الدین برأیه وی چا چې قیاس وکړو په دین کې په خپل عقل باندې نو قرنه الله بی ابلیس الله بیا د ابلیس سره ملګری کړي نو د نس مقابله کې اولنی قیاس د کړی دی او چا چې هم داسې کول یو طرف ته د قرآن حکم راشي یو طرف ته د الله د پیغمبر فیصله راشي او دی وایي چې نه دې ته نیم تیار دی پکې خپل عقل منځ ته راچوي چې نه دا خو داسې و او دا خو داسې چلو د دې وجې نه عمر رضی الله عنه ته چې به کله د قرآن آیت چا ووی بس غلی به شو دې کې اوس زموږ عقل نه چلیږي انسان ډېر کمزوری دی نو خاموش به شو دا د عمر رضی الله عنه د ټولو صحابو دا کان وقافا عند کتاب الله د الله د پیغمبر فیصله براله بس خبره ختمه او دا ښې فیصلې خو که موږ دې ته تیار شو نو چې کله قرآن حدیث باندې زمونږ فیصلې شروع شي او خپلې خبرې هم ختمې کړي نو زمونږ مسلې به حل شي وکان من الکافرین کان لفظ یې دلته راوړو ځکه د دې ابلیس د مخکې نه وایي زړه کې تېرېدل چې کله زه په ده باندې مسلط شوم نو ګمراه کوم به او که په ما مسلط شو نو مخالفت به کوم وی دی راغی د ابلیس او آدم علیه السلام یې وکتو نو د هغه داسې جوړ شوی او پروت و لا روح پکې نه واچولی شوی
نو چې ده وکتل خوله کې سوری دی، غوږونه دي، پوزه ده، سترګې دي. نو دلته وویل چې که زه په ده باندې مسلط شوم نو زه به یې ګمراه کوم، او که په ما مسلط شو نو نافرماني به یې کوم. نو د مخکې نه زړه کې دا وه وی لئن سلطت علیه لأهلکنه ولئن سلط علی لأعصینه، که زه پې مسلط شوم نو ګمراه به یې کم، هلاک به یې کم، بیخکندي به یې وکم، او که په ما باندې مسلط شو نو نافرماني به یې کوم. دویم کانه راځي په معنا د سواره باندې. کله کله یو انسان ډیر ښه نیک کارونه کوي خو آخره خاتمه خراب شي، نو د چا په سپینو جامو باندې او په میسواک او په تسپو باندې او دغه شانتې په سپین رومیال باندې یا په پټکي باندې او په غټه غټه ګیره باندې په دې باندې به نه دوکه کیږي. د دې وجې نه امام شافعي رحمه الله او بایزید بسطامی رحمهم الله غي فرمایي وی اذا رأيتم رجلا يمشي على الماء او يطير في الهواء فلا تصدقوا بأنه ولي الله حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. ډېره ښایسته خبره یې کړې. موږ معاشره کې ګورو سپینې جامې چا چولي که نه، ښایسته ګیرې یو لا بیا ګیره کې سپین هم لګېدلي او پټکی یې والی دی او یا سپین رومیال په سر راچولی دی او بډې یې والي دي او دې تسپې اړه یو کاونټر ورسره په لاس کې دی را روان دی. نو دا مه وایي چې دا ولی الله دی، ښه په ظاهري شکل بیا نه دوکه کېږي. د ده سره چې د معاملات راشي دی به په هغې کې معلومې چې دی د معاملاتو کې څنګه دی، د معاملاتو کې پته لګي چې د قرآن د حدیث د شریعت د دین څومره تابع دی او دا څنګه سړی دی. نو دوی وی امام شافعي رحمه الله بایزید بسطامی اذا رأيتم رجلا يمشي على الماء، کله چې یو کس ولید چې د اوبو د پاسه ګرځي او يطير في الهواء یا په هوا کې الوتی دی، نو فلا تصدقوا بأنه ولي الله، وی تاسو دا تصدیق مه کوئ چې دا د الله دوست دی، دا مه وایئ دا ولی الله نه دی. حتی تعرضوا عمله على الكتاب والسنه، تر دې چې دا عمل تاسو پیش کوئ په قرآن او په حدیث باندې، که عمل د قرآن او د حدیث او د شریعت موافق او برابر و بس دا ولی الله دی. اگر که په هوا نه ګرځي، اگر که په اوبو باندې د پاسه نه دی روان، بس دا ولی الله دی. 5 وخته مونځ کوي، د قرآن درسونه کوي، روجې نیسي، د دین ټول صحیح مؤمن دی. او په دې کې بیا د امام شافعي رحمه الله یو قول دی، وایي که چېرته علما او طلبا دا چې په جوماتونو کې ناست یو سهار او ماښام قرآن ته ناستي، قرآن یادوي، احادیث یادوي، دې د دنیا پرستۍ په دور کې او دې د فتنو په دې دور کې په دې دور کې چې د هر چا حرص د دنیا دی او پرفتنه دور دی او په دې کې یو کس راغلی دی شپه ورځ په مدرسه کې ناست دی، قرآن یادوي، حدیث یادوي، دین زده کوي، په هغې باندې عمل کوي، عبادات منځونه هر څه برابر دي. نو امام شافعي رحمه الله وایي که چېرته دا د الله دوست نشي نو بیا په دې ځمکه کې رسره د الله دوستان به نه وي. نو چې دغه د الله دوست نشي نو څوک وي؟ نو د الله دوستان او اولیاء الله که ګوره یاره وایي دا ډېر ولی الله دی، غټ ولی دی. دا په دې جوماتونو کې دا چڼي او طالبان دا چې ناستي دا قرآن او حدیث زده کوي، دا ټول اولیاء الله دي. بس دی له ورشئ، دی نه دعاګانې والی، د دوی خدمت وکئ، د دوی قدر وکئ، د دوی ادب او احترام وکئ، د دوی سره په طریقه باندې خبرې وکئ. مونږ خو نن سبا در چا خپل مولا دی او در چا خپله پارټي ده، الله دې رحم وکړي. بس اکرام کوي، د علماو به اکرام کو، خو د خپلو علماو اکرام کوي، د بل نه کوي. بیا دا ورته چېرته بېدینه شان ښکاري. بس در چا خپل مولا دی او خپله پارټي ده او بس دا نور ورته ټول چاته څوک مشرکان ښکاري او چاته څوک بدعتیان ښکاري او بېدینه ورته ښکاري او بس دی او بس دا ټول د دا ورته ټیک ښکاري. دا مصیبتونه دی الله زموږ نه لرې کړي چې موږ ټول رونه شو. که د هر تنظیم سره تعلق ساتي او دغې پارټۍ سره کلمې ویلې او قرآن حدیث یاد کړي دي او دغه دین دی پیش کوي، د رای اختلاف ورسره وساته خو بیا ادبه کېږه خو مه که نه. او د برداشت ماده په ځان کې پیدا کول پکار دي چې موږ بل برداشت کړو، نو هله به زموږ ورورولي، مینه او محبت دا به قایم شي. نو دا راځي په معنا د سواره باندې. نو وګرځېد او دا مفسرینو لیکلي دي، وایي د ټولو ناولنی کافر ابلیس او د کفر سبب تکبرو
عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه نقل لی ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. پیغمبر علیہ السلام فرمایي جنت ته به نه ننوځي هغه څوک چې په زړه کې د ذرې برابر تکبر موجود وي. چې د ذرې برابر تکبر د چا زړه کې جنت ته به نه ځي. سوچ کوئ ښه دې نه به څوک لا بچي. الله دې په موږ رحم وکړي. عاجزي ځان کې به پیدا کړي. نو په دې آیت مبارکه کې یو څو فایدې دي. یوه فایده پکې دا ده چې الاعتبار للخواتیم. اعتبار چې دی نو هغه آخر خاتمې لري. ښه دا یاد ساتئ آخر خاتمې لره اعتبار دی. د دې وجې نه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله کله یو کسی لیعمل بعمل اهل الجنه د جنتیانو عملونه کوي نیک نیک نو فیسبق علیه الکتاب خپل تقدیر پر رامخکې شو نو دې په دې آخره کې داسې یو کار وکړي فیعمل بعمل اهل النار نو دې د جهنمیانو یو داسې عمل او خوی وکړي بس جهنم ته داخل کړي. او یو کس به ټول عمر به ګناهونه کوي به او په آخره کې به داسې یو عمل وکړي لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو غزا لځي په لاره کې ورسره یو کس میلاو شو ایمان یې راوړو جهاد له لاړ اول ته شهید شو. پیغمبر علیه السلام وایي نی مونځ وکړو نی روژه ونیوله او جنت ته هم لاړ. نو بهرحال اعتبار اخیر خاتمې له دې نه وجې نه د الله نه سوال کې چې الله آخره خاتمه هم چېرته خرابه نه کړي. د آخر خاتمې سوال وکړي. نو یو دې آیت مبارکه کې دا فایده راووته. دویمه دا ده چې د الله رب العالمین د امر خلاف کول ګناه ده او انکار ته کفر دی. څوک چې د الله رب العالمین د امر خلاف کوي نو ګناهګار دی خو که چاته انکار وکړو نو کافر دی. دریم نمبر دا دی چې د الله رب العالمین د حکمونو نه ځان لوی ګڼل تکبر کول دا سبب د هلاکت دی. او څلورمه پکې دا ده چې د علم شرافت او د ملایکو خدمت انسان له معلوم شو. پنځمه فایده په دې آیت مبارکه کې دا ده چې انسان په نیکو مجالسو کې خو چې اخلاص پکې نه نو الله یې رسوا کوي. دې مولیانو سره ناست دی علماو سره ناست دی په تبلیغ کې ګرځي چلې او سیروزې لګوي او کلونو لځي د علماو سره ناست دی مدرسو کې ناست دی خدمتونه کوي جاروګانې وایي خو چې اخلاص پکې نه و که نه نو دا به الله رب العالمین رسوا کوي. اصل شی اخلاص دی. بله دا ده چې انسان همیشه په امتحان کې دی که ځوان دی امتحان کې دی که بوډا دی امتحان کې دی نو ګوره احتیاط به کوي. دا به نه وی چې بس زه اوس آزاد شو. بهرحال انسان چې الله رب العالمین پیدا کړو امتحان کې واچاو. امتحان څه دی ابلیس په مقرر کو. دویم نفس اماره بسوء والله ورکو. نفس اماره د انسان نفس په درې قسمه دی. یو ته نفس مطمئنه ویلې کېږي او یو نفس اماره بسوء دی. نو دا نفس اماره بسوء چې کم دی نو دا انسان په ګناهونو باندې آماده کوي او راکاږي. د دې انشاءالله تذکره به راشي. او دریم نمبر دنیایي خواهشات ورله ورکړل نو یو په ابلیس مقرر کو یو ولا نفس ورکو نفس اماره بسوء. دریم نمبر دنیاوي خواهشات لکه په دې روژه کې دا شیطانان تړلي نو نفس اماره بسوء خوشته کړه په انسانان چې ګناهونه. او دریم دا دی چې دنیاوي خواهشات ورکړي. بیا د دې مقابله کې الله انبیا او کتابونه را لیږلي. یو دویم انسان له عقل ورکړی دی په دې به خپل خواهشات او نفس اماره بسوء کنټرول ساتي. درېمه دا ده چې ملائک ورته الهامونه کوي زړه کې ورته ښې خبرې اچوي. څلورم دا دی چې واعظ الله فی قلب المؤمن د الله رب العالمین وعظ او نصیحت د مؤمن په زړه کې. پنځم د توبې دروازې ورته کولاو کړي که څه وشو نو توبه وباسه. شپږم د نیکۍ اجر الله یو په لسه ورکوي او ګناه یو په یو ده. نو د خلاصي لارې دې بیا ډېرې مضبوطې دي خو چې اختیار یې. نو انسانان هم په درې قسمه دي. انبیا دي چې د عقل او ملائکو د الهامونو تابع دا نه. انبیا اول هغه خلق دی چې هغوی ته خو وحی کېږي که نه او دغه رنګې ملائک دي نو ملائک خو ټول عقول دي خواهشات ورسره نشته. دویم نمبر چې دی نو هغه نو انبیا ډېر اوچت خلق دی ډېر اوچت د الله رب العالمین په بندګانو کې ډېر اوچت خلق دی. وحی ورته راځي د الله د طرف نه عقل ورسره دی او الله رب العالمین حفاظت کوي. دویم ابلیس نو دا د خواهشاتو تابع دی. او دریم هغه دي چې دې په مابین کې دي نو کله د انبیاو تابعداري کوي او کله ته خطا وشي شیطان په مسلط شي. بیا 15 آیت مبارکه کې د آدم علیه السلام یو بل فضیلت بیانوي چې الله رب العالمین ولا جنت کې کور جوړ کړو. اول ته په داسې نعمتونه کړي لکه سورة طه کې به راشي الله تجوع فیها ولا تعره
وانک لا تسمع فیها ولا تضحى چې نه به وږی کېږي نه به پکې بربنډېدل شته په جنت کې نه پکې تږي کېدل شته دی او نه پکې څه ستړیوالی او بل څه راځي نه پکې د انسان ګرمي کېږي. بیا اسکن دا د سکنا نه دی او د اوسېدو په معنا باندې راځي. دا د سکون نه دی بلکې د سکنا نه دی. اسکن انت وزوجک او دا یې عطب کو په انت باندې. نو ښځه وایي د سړي تابع ده په اوسېدو کې چې چرته هم سړی اوسېږي نو هلته بیا ورسره ښځه ورسره وي. لکه سورة طلاق 6 نمبر آیت کې به راشي الله رب العالمین فرمایي اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. دا زنانه اوسوئ په داسې کورونو کې چې څنګه کوم ځای کې تاسو اوسېږئ چې څومره م وسي نو د وس مطابق که وس د بنګلې کېږي بنګله ساده کور ساده کور که خیمه نو خیمه ښځه به د خاوند سره پای کې خپل وخت تیروي او صبر به کوي. که دلته اوسئ که پېښور ته بوځي که اسلام آباد ته بوځي او دلته اکثر د پښتنو د افغانیانو سره رشتې کړې وي نو چې هغوی بیا کړې وړې او دا جینکۍ ځان سره بوتلې نو دوی ورته بیا پاتې کولې نه دا پاتې کول ټیک نه دي. دا خو چې ور دې کړه چې کوم ځای کې اوسېږي نو هلته بیا ځان سره بوځي. انشاءالله وروسته دې تفصیلات را روان دي. الجنه د جنت نه مراد کم جنت نه نو یو قول پکې چا دا کړی چې دنیا یو باغ ته مراد دی خو دا صحیح قول نه دی. د دې نه مراد دار الثواب دی ځکه چې که چېرته دا دنیا کې وی دا جنت او دا باغ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تشریح کړی وی. جنت چې مطلق ذکر شي د هغې نه حقیقي جنت مرادي. دویم دا اهبطو په دلیل دی که نه کوز شئ. دریم ولکم فی الارض مستقر نه معلومیږي چې مخکې دوی بره جنت کې و. څلورم د آثارو نه معلومیږي چې آدم علیه السلام د هندوستان په سراندیب یو غر دی په هغې باندې راکوز شو او هوا علیه السلام په جده کې راکوزه شوه. روح المانی دا لیکلي دي. پنځم نمبر دا چې الله رب العالمین آدم علیه السلام دای په جنت کې پیدا کړی او جوړ کړی و نو دا الله رب العالمین هلته تخلیق کړی دی په کولا نو دواړې په یو صیغه کې را جمع کړه. په کولا من حیث شئتما نو تاسو خوراک کوئ ځکه چې ښځه خوراک کې د سړي تابع نه ده په سکونت کې ده خو په خوراک کې نه ده چې سړی داسې څیز خوري نو د هغې نه یې خوښ نو ګنې هغه دې ورسره خوري نه. او دریم نمبر دا دی چې رغدن فراخه داسې کور ته ویلی کېږي چې مشقت پکې نه یو. ولا تقربه په دې کې اشاره ده بعد عن المعصیت د الله د نافرمانۍ نه ځان لرې ساتئ. او بیا الشجره نو دې نه کومه ونه مراد ده څوک وایي انځرو څوک وایي غنمو څوک وایي انګورو خو په دې باندې صحیح داسې قرآن کې دا نه ده ذکر چې دا کومه ونه وه او احادیثو مبارکو کې هم د دې ذکر نشته چې دا کومه ونه وه. بس یو ونه وه او الله ته منع کو یو بوټی نو چې الله ته منع کړل او بس هغې وخوړو. ضرورت هم نشته چې دا څه شی و که پته یې ولګي او که ویې نه لګي نو دا داسې ضروري خبره نه ده ځکه قرآن غیر ضروري خبرې کوي هم. دوباره لفظي ترجمې ته ګورئ. وَإِذْ قُلْنَا الله رب العالمین فرمایي کله چې ویل منګه للملائکة ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه السلام ته پس سجدو نو دې ټولو سجده وکړه الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړه. ابا انکار یې وکړو واستکبر او تکبر یې وکړو ځان یې لوی وګڼو. وکان من الکافرین او دی د کافرانو نه. وقلنا ویل منګه یا آدم ای آدم علیه السلام اسکن اوسېږه انت ته وزوجک او بیبي ستا الجنت په جنت کې وکلا منها رغدا او خوراک کوئ د دې نه پراخه حیث شئتما کوم ځای کې چې م خوښه شي. ولا تقربا او مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته فتکونا نو شئ به تاسو من الظالمین د ظالمانو نه د زیاتي کوونکو نه به شئ. دا خو لفظي ترجمه او د هغې تشریح دا مخکې بیان شو. پرون موږ یو حدیث بیان کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمارو جبریل ورله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ناجوړی وی آو نو جبریل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه کلمات ویلي دي او چوپ کړي دي
اوس دغه کلمات که په یو بیمار باندې وویلی شي، هغه بیمار د زړه بیمار دی یا د بلډ پریشر دی یا د شوګر دی یا هر څه بیماری چې نو دا دم پیوي الله رب العالمین شفا ورکوي. پرون منګه ویلی او نن دوباره ویم چې د الفاظ که تاسو کې چاته نه یاد بشي. او انشاءالله مزید چې همدغه رنګې کلمات کوم قرآن حدیث ذکر کړي دي نو هغه به انشاءالله ستاسو مخې ته ږدو. هغه دا چې بسم الله ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیکا. دوباره ورته ګورئ، بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. دا آیات ساتئ، انشاءالله مزید به مخکې بیا وایو. الله رب العالمین د ستاسو دا اورېدل دا ناسته الله یې دا قبوله کړي. په دې ځای باندې زموږ نننی درس اختتام ته رسي. دعا وکئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله ستا د کتاب، ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پوهه موږ له راک. الله د عمل توفیق پرې راکړه، نورو ته د رسولو توفیق موږ له راکړه. او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه. زړونه هم پرې الله صفا کړه، مشکلات او پریشانونه هم وساته او ګناهونه هم الله معاف کړه. زموږ چې څومره اورېدونکي دي الله ټول مشکلات یې حل کړه، پریشانۍ یې ختمې کړه، د بیمارونو یې وسات. الله زموږ مردگان وبخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې هم کامیاب کړه، د ذلت او رسوایۍ نه هم پکې وسات. او الله د حوض کوثر اوبه هم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کړه. او په آخره کې هم الله دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله.